سلامونه په خیرونه ګډ مارنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې د په خیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګورې نیخ پنیغه د هم پښتو ونه لیدونکو نن د ټیوزډے یعنی د نهي ورځ ده یا د نن سه شنبه ده جناب او د نن زمونږ د اپیزود چې کوم خوان رنگ دی یا کوم سټایل دی هغه ظاهره خبر ده تاسو یاد مې خو زه به یو ځل تاسو یادونه هم وکم یو هغه دا د جناب چې نن به موږ سره د مختلف فیلډ چې کوم دي ګیسټ راځي هغه کې سوشل اکټیویسټ به وي هغه کې به ماډل ټیک ټاکر او د دې نه علاوه چې کوم دین کوشش کوي چې د سپورت سره د کوم خلکو تعلق هغه نو نن زمونږ سورته وایي چې انفارمیټیو هم دی انټرټینمنټ هم پکې شته دی ظاهره خبر ده شو کې او د انټرټینمنټ چې کوم ټولنه مهمه کومه برخه ده هغه تاسو معلومه راغله د شام پخلی دی او تاسو هم کولی شئ چې زمونږ د شیف نه څه فرمایش وکړي چې بھئی هغه اکثره کله د تاجکستان خوراک تیاروي او کله تاسو د ازبکستان تیاروي خو که تاسو غواړئ چې داسې خاص فوډ دی چې هغه تاسو غواړئ زمونږ شیف تاسو تیار کړي نو پلیز تاسو موږ سره زموږ چې کوم ټلیفون نمبر دی د هغې د لارې موږ سره رابطه کولی شئ او موږ ته ویلی شئ تاسو څه غواړئ او تاسو یقینا زموږ دا پروګرام دوباره ریپیټ کې هم کتی شي خو په یوټیوب باندې هم دا پوره اپیسوډ چې دی اپلوډ کېږي تاسو هغلته هم زموږ دا پروګرام چې دی هغه کتی شي او هغلته هم تاسو کامنټ کې لیکلی شي چې بھئی موږ شیف نه دا فرمایش دی هغه دا ډش تیار کړي خو اسې زموږ چې کوم شیف دی هغه کوشش دا کوي چې لکه ریګولرلی هر څه خو دا خوراک چې کوم دي کوم سبزیانې دي کوم غوښې دي کوم چکن دی دا خو هر ځای کې تیاریږي تقریبا که نه خو هغه کوشش دا کوي چې هغه لږ ډیفرنٹ وي لږ مختلف وي او د هغه د کوکینګ یو دا کوالټي د چې تعریف وکړم چې هغه پکې مسالې مرچکې ډېر زیات کم اچي که نه صحت دپاره دا څیزونه ډېر زیات ښه نه دي سو لیدونکو همدونه تعریف مې کو نه راځي چې اوس لاړ شو زکي طرف ته چې نن څه تیاری جي السلام علیکم زکي وعلیکم السلام زکي دا راته وایي چې نن تاسو څه تیاروئ نن زه ډېر زبردست ډش تیاروم امریکانو پاستا دا یو ډفرنٹ ټیسټ دی او ډفرنٹ یونیک هغه د دې خپل یو هغه فریګرنس دی او د دې خپل یو هغه ټیسټ دی که نه د دې کوم انګریز استعمالېږي فرسټ اف اول هغه خپل انټروډیوس وکړم دې کې فرسټ اف اول 100 ګرام پین ارباته پاستا استعمالېږي کې 1 ټیبل سپون کرش چلی استعمالېږي 1 ټیبل سپون حسب ذائقہ مالګه استعمالېږي 1 ټیبل سپون چکن پاؤڈر استعمالېږي اور 1 ٹیبل اسپون دیکھیے چلی گارلک سوس استعمالېږي اور 1 ٹیبل اسپون چلی سوس استعمالېږي اور 100 ګرام دیکھیے موږ چکن دیکھیے استعمالېږي هغې نه پس بلیک اولیو استعمالېږي اور 10 ګرام اور 10 ګرام جیلوپینو استعمالېږي دی دا د انګریډینټس دی او ډریسنګ لپاره موږ د هغه اصل د دې لپاره یو بادرنګ گاجر اور ټماټر دا موږ ډریسنګ لپاره اصل دی ښه د دې طریقه ډېر اسانه ده اور ویری سمپل که نه او دومره سپایسي نه ده او دومره هر سړی ځان ته خوراک کولی شي د دې باندې که نه ښه د دې کوم طریقې ته اول فرسټ اف اول دا کوم اوبو کې دا کوم پاستا ده اوبو کې وایي 15 منټس هغې نه پس مونږ به شمه کوکنګ اویل به والو دا کوم چکن دی دا به لږ پیس به جوړ کړو اور شمه کوکنګ اویل کې به 10 to 15 منټ باندې هاف فرائی کوو به میډیم فلیم باندې دا څنګه هاف ډن شي هغې نه پس مونږ به راوالو دا به سیټ وکړو هغې کم پاستا مونږ هغه کړې ده اوبو کې اچولې ده دا به هغه وباسو به دې کې هغې نه پس دا کم ریډ د دې کم امریکانو سوس ته مین هغه کم بیس دی کم کې دا پاستا تیارېږي به اول به دا به جوړو هغې نه پس دا څنګه جوړېږي طریقه شمه کوکنګ اویل به والې دا چلی سوس چلی گارلک سوس اولیو جیلیپینو چکن پاؤڈر اور دا مالګه دا پکې ایډ وکړو اور شمه کوکنګ اویل کې دا 10 to 15 منټس دا فرائی کوو به یو څو پوره ټینګېږي نه دا په مزه دا خوځو به چمچې سره دا څنګه ټینګ شي بیا زموږ سوس تیار به شي هغې نه پس دا موږ پاستا اوبو کې اچولې ده دا به دې کې ایډ کړو اور دې کې لږ غونې فرائی کوو به بیا دې باندې دم باندې مې کېږدو هغې نه پس دا کوم موږ چکن شمه کوکنګ اویل کې فرائی کړی ده دا به پیس کې کټ پکې برابر دا به ډش آوټ دا طریقه ډېره سمپله ښه اوس تاسو نه یو چې کوم دی جنرل نالج والا تپوس کوم زکي دا وایي چې یو ټیبل سپون حسب ذایقه دا چې یو ټیبل سپون شو دا حسب ذایقه څنګه شو کېدای شي چا دپاره دا زیاتې کېدای شي چا دپاره دا کمي اصل کې 1 ټیبل سپون کوم هغه ده که نه دا ځکه 1 ټیبل سپون که نه وړه چمچ وي که نه ما ګیر کړی ما زکي ته نن ګیر کړی که نه زکي چې کوم دی چې کله هم کوکینګ کې څه تیاري نو زما خو یو دا دی چې یو انټرسټ پورې هم خبره ده او زکي چې کوم دی د هغه انټرسټ دی نو ماشاءالله هغه ډېر ښه شیف دی هغه داسې نه دی چې لکه هغه
دغه ته کم زم ډیشز تاسو ویل لکه ما څنګه پروګرام شروع کی خبر کړی زکی دا یو قادت ته چې لکه هغه داسې زونه چې کم دي دا چکن دا پاستا خوارځي کو تیاریږي لا پرون چې دی کم برین مساله تیار کړو نو ما وتی ما د پارم سره چې برین مساله خو بس پاکستان کې تیاریږي نو دا غي پرون چې کم یو ډیفرنٹ او د چې څنګه وي یونیک سټایل کې تیار کړو زما چې کم کولیګز د افیس کې غي خورل نو غي چې ډیر مزدار او دا غي سپیشل مساله ډیره زیاته مزیدار و نو د یونیک سيزونه وروړي او هغه تاسو هم ټرای کوئ کنه کله کله وی کنه چې یو ډیش یا یو خواړه زمونږ ځکه نه خوخيږي چې هغه موږ ډیر ټایم نه خورو نو اومغه سبزی اومغه غوخه اومغه چکن کې تاسو لک ډیفرنٹ سټایل کې کم چې ځکه تاسو هغه تاسو تیار کې نو ډیر زیات مزیدار دي خو نو کوکینګ کې دی ایکسپرت دی کنه خو د خبرو کې بیا زه ډیر رانی سم کنه نو زه مته چې لکه زم پويګم سو زکی ثانک یو وری مچ موږ واپس تاسو لرازو نو لیدونکو پروګرام چونکې تاسو موږ لایو ګورئ دا وخت د هم پښتو ونه نو تاسو هم کولی شئ چې د لایو کال د لارې زموږ پروګرام کې تاسو برخه واله خدا خو زی ورکوډ شادي بریک ته زما واپس راستانه کیږي په خیر پښتونخوا سره اوسه जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा लिदुनको ستړي مشي او زلبیا پخیر پختونخوا ته لیدونکو اوس ما سره چې کوم ملمنه پروګرام کې ناس ده جناب اغي ایز ا ماډل چې کوم دی خپل کیریئر کې لګیا دي کو سعودي چې کار کوي کوشش کوي دا چې هغه کې ځان د پاره ځای جوړ کړي ان اف کورس یو اپ چې ډیر زیات مشهور دی نه صرف پاکستان کې بلکې آل اوور د ورلد کې واغه د ټیک ټاک باندې ماغي چې دیشته د اکټینګ سره دا غي شوق دی او دا غي نه علاوه هغه د باسکټبال پلیئر هم پاتې شوی دی یعنی هغه لوبه هم کړی د داغې نه علاوه هغه انټرسټینګ ما د پاره دا چې لکه هغه چې زما والد صاحب چې کوم دی هغه فارسی یعنی کې ایران نه دی بیا زمامي افغانستان نه بیا دی په خپل اردو کې خبرې کړي دا درې لانګویجز دا هغه چې هغه درې لانګویجز دي نو زما یو لانګویج چې کوم دی نیو ژبه چې کوم ده هغه پرفیکټ نه ده خو زما لپاره دا خبره ده چې فارسی چې کوم ده چې ما خپل پرسنل یو دا خلک وایي کنه چې فرانسوي ژبه ډېره خوږه راغوځم چې یاره پرشین چې کومه دا غم ډېره زیاته خوږه ژبه ده سو راځي خبرې کوو چې هغه په خپله اوس موږ سره پروګرام کې کومه ژبه وایي جی همي حمید ستړي مشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه شکر الحمدلله ښه نو دا راته وایي چې همي اول ټیک ټاک ته رالی که اول ماڈلنگ طرف ته رالی पहले मैं मॉडलिंग में आई थी तो उसके बाद मैं फिर टिकटॉक की तरफ आई हूँ ها نو دا راته وایي چې کله تاسو ایز تاسو ماته وویل چې تاسو ایز باسکټبال پلیئر هم پاتې شوي تاسو لوبه هم کړې ده صحیح ده نو هغې نه راته وایي چې هغه بیا مینس کې ولې پرېښو सेकेंड ईयर में जब मैंने एफएससी किया ना उसके बाद तो मेरा माइंड में पता नहीं एकदम मेरा दिल जो करते हैं मैं उस तरफ उसी रास्ते में मुड़ जाती हूँ एक जगह पर टिकती नहीं हूँ तो बास्केटबॉल खेलते रहते थे कॉलेज में गर्ल्स वगैरह तो मेरा भी दिल किया फिर मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में चली गई जब फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरा शौक बचपन से शौक तो था मॉडलिंग का एक्टिंग का ये तो बचपन में एक कीड़ा था मेरा शीशे के सामने मैं एक्टिंग वगैरह करती थी तो इसलिए फिर मैं मॉडलिंग फील्ड में आई क्योंकि मैंने सुना है कि एक्टिंग फील्ड में जाने से पहले आपको ना मॉडलिंग स्टार्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत उसमें आपको फेम लेनी पड़ती है उसके बाद आप जाके एक्टिंग में जा सकते हो तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया और तकरीबन 4 साल हो गए मुझे मॉडलिंग करते हुए और एक्टिंग भी साथ साथ कर रही हूँ अच्छा आप कह रही हैं कि आपने फिर आगे एफएससी के बाद फिजिकल एजुकेशन की आप बात करें तो क्या सीखा क्या शेयर करेंगे हमारे साथ उस हवाले से शोबिस के हवाले से नहीं आपने कहा ना कि आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी और फिर आपने जो है फिजिकल एजुकेशन में तो उसमें हमें बताएं ना क्योंकि फिजिकल हम कभी फिट नहीं रहते कभी बीमार होते हैं कभी क्या होता है तो अगर आपके पास है तो ये अच्छा मौका है हमारे साथ शेयर कर लें फिजिकल एजुकेशन हमारा तो सारा दिन धूप में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए गुजरते थे और यकीन करें जब तक मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी कभी बीमार नहीं हुई सही बात बता रही हूँ और साथ साथ रूटीन क्या रहता था आपका क्योंकि आजकल स्टूडेंट मॉर्निंग टाइम हम लोगों ने उठना है ठीक है हम जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जब आते थे ना तो हम लोग सुबह से लेके तकरीबन जब तक हमारा छुट्टी नहीं होती थी हम लोग प्रैक्टिस लगे रहते थे मुसलसल हम लोग खेल ही रहते हमारा दिन ऐसे था फिर जब हम घर जाते थे उसके बाद फिर हम लोग के जो सब लोग सिटी टू सिटी नेशनल लेवल पे गेम्स वगैरह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टीम के साथ थी तो वहाँ से हम लोगों ने किया लेकिन ये है कि जाहिर बात है फिजिकल एजुकेशन है तो फिट तो इंसान रहता ही है और वर्जिश ही है पूरी एक तरह से हमें तो हमारा सारा दिन ही वर्जिश में गुजरता था वर्किंग करते हुए गुजरता था खाना पीना और रेस्ट इसमें कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं वो सोते ही नहीं है वो बस वो क्या दिन को तो खैर वो दिन को भी पढ़ते हैं ऑफ कोर्स जाहिर सी बात लेकिन ये कि रात को ज़्यादातर जाग के गुजारते हैं तो
आपने चूंकि इसकी में एजुकेशन हासिल की फिजिकल, तो ये बता दें कि नींद एज अ प्लेयर, आप भी जाहिर सी बातें खेलती रही हैं, तो नींद रात को कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ओए नींद तो इतनी मज़े की हमें आती थी सारी रात, मतलब हम लोग सारा दिन इतना थक जाते थे, रात को तकरीबन हम जब आते थे हमारे पास सिर्फ सो जाते थे हम। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब अहमियत रखता है, मतलब अब आप सारा दिन काम करते हो, जब तक जाते हो, जाते साथ ही बिस्तर पे आपके माइंड में कुछ और नहीं होगा, आप कहोगे बस रेस्ट मारो। तो हम लोग सारा दिन जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे उसके बाद सुकून से सो जाते थे। बहुत मज़े की नींद आती है और बहुत अच्छा टाइम मेरा तो गुजरा है, मतलब फ्रेश सेहतमंद जब तक ठीक थी। और जब तो से मैंने बास्केटबॉल खेली हैं? हाँ, अब तकरीबन 3 साल हो गए मैंने छोड़ दिया होता ना। और कितना साल खेली हैं आप? और तकरीबन मैं 2 साल तक टूर्नामेंट के लिए 2 साल पाकिस्तान में? अच्छा, तो कहाँ पे खेली आप पाकिस्तान में? मैं लाहौर में होती थी तब, मेरे लाहौर हमारा घर था। अच्छा। तो लाहौर से हम लोग जैसे हो कि फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, और सिटी टू सिटी हम लोगों का नेशनल लेवल पे हुआ था। आउट ऑफ कंट्री तो उस लेवल तक तो मैं गई नहीं। मैं सिटी की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुना करें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से शहर गए आप लोग खेलने के लिए? फैसलाबाद और हम लोग मुल्तान भी गए थे। ये हम तो जो करीबी मुल्तान, हाँ यहाँ पे हम लोग। अच्छा, लड़कियों का ये होता है ना कि जैसे कि हम देखते हैं उनको एज अ प्लेयर, जब हम देखते हैं उनको तो उनको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपटीशन भी होती है। तो ये होता है कि टीम में कि कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं, तो वो क्या फिल्मों में होता है कि नहीं, वैसे रियल में भी ऐसे होता है कि प्लेयर्स का कुछ आपस में नहीं बनता? हाँ, तो नहीं बनता। मेरी तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, नहीं ऐसे तो नहीं तो आप लड़ाइयाँ होती थी, आप मार खाती थी या मार खिलाती थी? मारती थी, खाती तो कभी नहीं है, मारती जरूर थी। हाँ, अब तो काफी अच्छी बच्ची हो गई हूँ, बहुत हो गई हूँ उस टाइम तो। ओके, सो आपने कहा कि पहले मैं मॉडलिंग में आई ना, तो मॉडलिंग में आना कैसे हुआ? क्योंकि अगर लाहौर में आप आई हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फैशन इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको देख रही होंगी, उनका भी दिल होता है कि भाई मंगम लाड शू मॉडलिंग वो सही था ना, आर्य कज़ावाड़ी चा मशहूर खो आगे तो लार नहीं मालूम नो हम इदारा तो ये तासु तदा लार संग मालूम आशवाई में लिख तासु संग वो तासु कमी जनसई तलाड़ी तासु रैंप वॉक करे दे, कमर्शियलिज्म करी, फैशन शूटम करे, आगे बारे क्या तो असल में पता है मैं हूँ भी मतलब सैयद फैमिली से, हमारा पीछे से जो फैमिली है बहुत सख्त है और मैं हॉस्टल लाइफ गुजरी है। जी। तो हमारे फिजिकल एजुकेशन का ये था, तो वो तो जब आपको पता है यूनिवर्सिटी तक था, पब्लिक नहीं था, ठीक है। तो आंटी को उससे मसला नहीं था क्योंकि मैं अपनी आंटी के साथ पली बड़ी हूँ ना, तो लेकिन बिल्कुल हमारे फैमिली में शोबिस का कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही वाहिद लड़की हूँ। तो मुझे लेकिन बचपन से वो कीड़ा था, मैंने करना ही करना है। तो मैंने ये तो हॉस्टल में मैं पली बड़ी हूँ, तो हॉस्टल से ही मैंने स्टार्ट से मतलब मेरे माइंड में था कि नहीं मैंने शोबिस में जाना ही जाना है, मैंने माइंड में बनाया था। जी हाँ। लेकिन जब मैं आई, जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो यहाँ पे मैंने जब स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया तो मेरे एक सर थे, राव सर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इस तरीके से मुझे काम करना है, बट पीछे से देखे मैं बैकग्राउंड भी है, लेकिन ये सेफ्टी भी आपको पता होता है कि लड़की जब न्यू डर दिल में होता है, क्योंकि शोबिस के बारे में काफ़ी बुरी बातें भी होती है कि इंसान के दिल में डर होता है ये। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे फर्स्ट रैंप वॉक उन्होंने मुझे रैंप वॉक मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी होती है और वो वॉक, तो उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ी? वो वॉक तो सीखनी मैं बताती रही थी, हॉस्टल में पता है क्या करती थी, हम गर्ल्स होते थे सारे, तो मैं लड़कियों से बैठ जाते थे और मैं उनके सामने बैठ के ऐसे मैं कहते तुम लोग सारे बैठो, तालियां बजाओ, मैं वॉक कर रही हूँ। तो मैं ऐसे वॉक करती थी और मेरे माइंड में जब मैंने फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किया मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मेरे माइंड में वही पुराना टाइम चल रहा था और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस से किया था और मुझे याद है। हाँ, तो वहाँ पे सबके नज़र में थोड़ा बहुत आगे, फिर वहाँ पे कांटेक्ट बनने लग गए, कुछ लोगों ने नंबर वगैरह लिए, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे। ठीक, ज़बरदस्त। अब ये बताएं कि आप माशाल्लाह हैं भी स्मार्ट हैं और मॉडलिंग में पतली दुबली लड़कियाँ भी शाही होती हैं, तो मुझे बताएं कि इसके लिए फिर क्या आप डाइट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, क्या करती हैं आप, रूटीन क्या है अभी एज ए मॉडल आपका रूटीन क्या है? अच्छा, मुझे ना डांस करना बहुत पसंद है, सही बात बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं टिकटॉक वगैरह जब ये चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा डांस की वीडियोज़ ही बनाती हूँ। तो मैं सारा दिन तकरीबन मेरा ऐसे ही होता है, सॉन्ग मेरा प्ले होता है, अगर मैं घर में काम भी कर रही हूँ सॉन्ग मेरा प्ले होता है, साथ साथ डांस करती थी मैं भी, क्योंकि फ़िलहाल कोई वर्जिश नहीं करी, डांस करते ऐसे ही मैं अपने आप को मैंने मेनटेन रखा। तो अगर आप डांस करती हैं तो फिर आप कितने घंटे डांस करती हैं? इस तरह तो नहीं, मैं मतलब वीडियोस जब बनाती हूँ ना टिकटॉक के लिए, प्रैक्टिस करती हुई डांस वीडियोस की, तो मैं उसी तरीके से बकाया ये है कि डाइटिंग मैंने कभी नहीं किया। मेरा खा लेती हैं, चावल भी खा लिए, स्वीट्स भी खा लिए, मिठाइयाँ भी खा ली, सब। हाँ, और जब थोड़ा बहुत टेंशन में होती हूँ ना तो खुद ही कुदरती मैं बहुत ज़्यादा स्लिम खाना छोड़ देती हैं टेंशन में? नहीं, छोड़ती नहीं हूँ, खाना खाती हूँ, लेकिन टेंशन में मुझे नहीं पता कैसे मैं
लेकिन ये होता है कि एक टाइम में रच के मैंने खा लेना, 2 टाइम तो मुझे खाने का पता नहीं होता, टेंशन में। तो हो सकता है इस तरह आप कह सकते हो डाइटिंग है, लेकिन डाइटिंग में करती नहीं हूँ, टेंशन से हो जाती है। सही उजारा तो वही तासु टिकटॉक बानी राले नो टिकटॉक ता संग फ्रेंड्स द तो वी खपल तासु चिता यो ऐप ते लगता खपल ची एज अ मॉडल ताबी ची बस राशम चूंकि तामख पीछे एज अ मॉडलिंग नमख के सा शौक ची कम जागा द एक्टिंग देर जाते नो टिकटॉक दा यो दा सी प्लेटफॉर्म ने चा सिंगिंग सरा या एक्टिंग सरा शौक की बल्कि दिल खलक खपल बिजनेस ची कम दी आगागे बनी प्रमोट कई नो तो टिकटॉक त संग राले असल में ये तो मेरी दोस्त है, म्यूजिकल उस टाइम म्यूजिकल ऐप थी तकरीबन 3 साल पहले, तो वो ना देख रही थी रैम्प वॉक, इस पे नीलम मुनीर का एक रैम्प वॉक चल रहा था ना उनका टीवी का, तो मैंने उनका देखा, मैंने कहा यार मैं भी ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, मैं भी ऐसे ही अपनी मतलब शूट्स वगैरह की वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर लेती हूँ। तो लेकिन उस टाइम म्यूजिकल ऐप के साथ फिर मेरे दोस्त ने कहा टिकटॉक भी आई हुई है, तुम उस पर स्टार्ट कर लो। फिर मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया, वहाँ से मैंने लिपसिंग वगैरह, तो वैसे ही एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, लिपसिंग मैंने स्टार्ट की, तो वहाँ से मैंने इस तरह टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया। तो अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके? तो मेरा तकरीबन 3 मंथ पहले मेरे अकाउंट था, बैन हो गया है, तकरीबन मेरे उसमें 6 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। 6 लाख फॉलोअर्स जो मैं 2 साल से मेहनत कर रही थी, और मेरे तकरीबन 2 साल की मेहनत सारा ज़ाया हो गया। बट ये है, जानते तो सब फैंस तो अभी भी जानते हैं तकरीबन। हाँ, तो अभी मैंने न्यू अकाउंट जो बना दिया है वो भी शुक्र है काफ़ी अब चल पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि क्यों आईडीज क्यों ब्लॉक होती हैं? असल में ना मैं किसी के मैंने ना बारे में थोड़ी एक वीडियो बनाई थी, और पहले एक मैंने वीडियोस के बारे में अपलोड की, उनके खिलाफ मैंने कुछ बोला था। अच्छा, खिलाफ? हाँ, तो वार्निंग एक आई थी, लेकिन मुझे वार्निंग का नहीं पता, सही बता, क्योंकि कभी मुझे वार्निंग नहीं आई थी उस टाइम। मैंने जितने भी वीडियोस मैं नॉर्मली डांस वीडियोस, एक्टिंग की वीडियोस बनाती रही हूँ, तो मुझे वार्निंग की समझ नहीं कि वार्निंग किस लिए, मैंने इग्नोर किया। तो मैंने फिर उसके बाद स्पेशल उसकी आईडी और उसका पिक्चर्स वगैरह, जब दोबारा मैंने वो वीडियो कुछ था पर्सनल लाइफ से मेरे, वो मैंने अपलोड की ना, तो वो मेरा अकाउंट बैन हुआ। अब तकरीबन 7 मंथ हो गए मेरा वो अकाउंट तक बैन ही हुआ पड़ा है, तो उससे बैन हो गया था, और मुझे फिर मैं बहुत रोई। लेकिन टिकटॉक पे तो हमने देखा लोग बहुत ट्रोलिंग करते हैं, आई मीन यू नो, तस्वीर लगा के बंदे के बारे में बुरा, तो वो रिपोर्ट के काम नहीं होते, रिपोर्ट ही किया था उस वीडियो पे। अब मुझे नहीं पता तो वो कौन रिपोर्ट जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, या कोई भी उन्होंने, अब मुझे नहीं पता, उसके भी काफी लिंक्स थे जिन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने, अब मुझे नहीं पता किस किस से रिपोर्ट कैसे करवाया, लेकिन उसकी वीडियो अपलोड करने के बाद ही मेरी आईडी बैन हुई है। अच्छा, तभी अफसोस। और अब तक मेरे तकरीबन मिलियन या 2 मिलियन तक तो हो ही जाने थे। हाँ, हो जाने थे, क्योंकि मेरे न्यू अकाउंट इतना चल पड़ा है, तो वो भी। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था, या गुस्से में थी उस वक्त? मैं बहुत जज्बाती हूँ, समझ नहीं आती, बस कर जाती हूँ कुछ काम। अच्छा, ठीक है, सही है। तो फिर अभी वीडियोस भी आपकी चली गई होंगी, तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि वीडियोस कैसे वायरल होती हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता है? टिकटॉक पे वीडियोस कैसे वायरल हो, आपकी वीडियो कैसे वायरल होती है? मैं आपको बताया, कुछ लोग कहते हैं इस टाइम पे आप अपलोड करो, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं ऐसा टिकटॉक हो, कुछ कह रहे नहीं जो ट्रेंड में चल रहा है वो कर लो। टाइमिंग का मैंने भी सुना था कि 3 बजे करो, 9 बजे करो, 11 बजे करो। खैर मैंने ऐसे नहीं किया, मैं अपलोड कर देती हूँ जिस टाइम में बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रात को और सुबह के टाइम बस 1-2 वीडियो अपलोड करती हूँ। टाइमिंग पे मैंने नहीं किया, रात और सुबह मैं अपलोड कर देती हूँ जब भी सोने से पहले, लेकिन आजकल तो मैं जो भी बना रही हूँ उसे टाइम अपलोड करती जा रही हूँ। बट किसको पसंद करती हैं टिकटॉक पे, किसको फॉलो करती हैं, कि किसके टिकटॉक आपको पसंद आते हैं, कि उनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है? मेरा दोस्त भी है, बहुत अच्छा दोस्त है, मिर्ज़ा कैसर, आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। उसके माशाल्लाह 1.8 मिलियन, लेकिन वो ओल्ड जिस तरह में सॉन्ग है ना उस पर ज़्यादातर बनाते हैं, तो मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मेरे दोस्त भी है वो बहुत अच्छा, तो मैं उसको देख के उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। क्योंकि लेकिन मैं वीडियो तो मैंने नीलम मुनीर का देखा, लेकिन जो एक्टिंग है ना, मैं ज़्यादातर पुराने सॉन्ग और डांस वगैरह। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके जी, अभी हम जाएंगे बजूदा शमा पखली तरफ तरी पारा सरमरा सकरे शाम बना सकते हैं कुकिंग ऑल जुड़ोल वाला जनाब जकी कुकिंग कम जी तरह सीधे ले दे बिल्कुल कुकिंग वाला सासु मा खमो दमा पास्ता उमे यशोला ओके दागुला निखित यार शो दा दा खुद शमे शात पट तमा तक नखकारी पास्ता दागुले दा पास्ता ना ओके दा पास्ता तयार होशा हाफ डन कले दागने पास शमा कुकिंग वाला शम देखे दा चिकन ला पारा हाफ डन ला पारा kana दागुला ओ अगचता स्विच दी द पारा सॉस तयार है उस तयार है दा सॉस बदी के तयार होबा दा कमाता सो वेलो kan चिकन ग्रिलकोबा हां ओके तास चिकन ग्रिल बशी तास कार कवे जकी खबरम कवे कारम कवे दा सासु मा शमा कुकिंग वाला लगोंद की ओके लगोंद बस ज्यादा बना चिकन ओके ब्या
دا کوم چکن والا دا ولا ګرم شي هغه پس کنه لغون ته ها لکه 15 منټ بعد او د چکن باندې تاسو لګولې د مخ کې نه بالکل دې باندې ما منډیشن کړ دا کم سوسونه دا چکن چلی او چې تاسو ویلو دا چکن چلی سوس دی چکن پاوډر دی او کرس چلی دا مالګا دا دغه دا منډیشن دی دومره خاص هغه نشته کنه دا په لګ 15 منټ ولر پریدو باندې پس مونږ لاړ شو ګرل لپاره خاص صحیح ده اوکی اچھا جی آل برام بگو که چقدر داری یا فارسی یاد داری؟ خودت گفتی فارسی یاد دارم. خب چقدر زیاد؟ آوازخوانای ایرانی را میشناسی؟ کدام کسی را گوش میکنی؟ آوازخوان کی را دوست داری؟ نه من زیادتر خواننده افغانی را گوش میکنم. خب کی ها را خوش داری در افغانان؟ مهد نامش مهدی فروخ؟ مهدی فروخ. خب صحیح آهنگاش بسیار مست است نه؟ یک خاندانه که زن است در تیک تاک زیاد وایرل هم شده ویدیو دل میگه بیا میده؟ بله شنیدیم. او زیاد خوب خواندن خب صحیح. خب برای بگو که برای خودت که وقتی که نام خدا پشتو چی میگم و زبان که هستم و قشنگی خود داره اردوی خود داره فارسی ما پیشتر گفتم بگم شما از ما که خوب فارسی میگه ببینید ما میکس شدیم در اردو گفته علی کل زبان فارسی در کجا گپ میزنین باز فامیلم کدام وقت موبایل کدام وقت خب برام بگو که کدام خوردنی را یاد داری همین آشپزی را یاد داری چی پخته کرده میتونی یا در فامیل کلگی چی زیادتر میخوره پختنی خب هیچ پخته نکردم زیاد چای خوب جور میکنم و دیگه مکرونی چیز مکرونی ما جور میکنیم ایرانی ریش است دیگه آلو رو گفته خانم میتونم من پختنی نکردم میگم دلایل آشپزی را یاد نداری تشکر زنده باشین تhank you جی لیدون کو ورکوډ شانه بریک الو واپس رسان کیو جناب ویلکم بیک په خیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو وایي چې دنیا کې دومره موږ ګورو چې ظلمونه کیږي یا دونه زیاتی کیږي نو موږ چې دا دنیا آباد څنګه ده خدا سي ښه خلک شته چې د هغې د مخه دا دنیا آباد په دې سوسایټي کې هغه چې کوم ځای کې که بدي وي نو هلته خواله هم شته او هغه راځي هغه خلک چې هغه صرف او صرف د خدای د رضا دپاره د خیر ښېګړې کارونه کوي صحیح ده هم چې هغې خپل ژوند کې خپل مسروفیت او خپل فیلډ کې یو ځای لري خو د هغې نه باوجود هغه دا وایي چې دا کافي نه ده تر څو چې زه د یو بل انسان په کار باندې رانشم ما صرف داسې مېلمه چې دی نه مخکې هم هغې ازلوی زما پروګرام کې راغلي خو نن موږ د هغې د ژوند په هغه اړخ باندې خبرې کوو چې یقینا هغه سفر ستاسو دپاره هم امپورټنټ دی زموږ دپاره هم امپورټنټ دی چې څنګه د خپل ځان نه علاوه موږ د نور انسانانو دپاره سوچ کوو او د داسې انسانانو دپاره سوچ کوو چې هغه بدل کې موږ ته سوای د دعا نه بل څه نشي راکولی ما سره ناست دی ډېر محترم سید لیاقت علي بنوري جي ستړي مشي جي ډېر زیاته مننه سر چې تاسو پروګرام ته رالی سر زه به سوشل ستاسو چې کوم اکټیویټیز دي په هغې باندې به خبرې کوم ظاهره خبره ده په لا کې ستاسو چې کوم فیلډ دی په هغې کې ستاسو د کلونو تجربه ده سوشل اکټیویټیز باندې کې وزیر اعظم سره چې د دې نه مختلف ان جی او سره چې دی نو تاسو کار کړی دی ستاسو کالمز طرف ته به هم وزیر اعظم خو اول دا راته وایي چې سوشل اکټیویټیز تاسو څنګه شروع کړو بل چې ستاسو کوم زه به سپیشلیټي وتی مې ستاسو فوکس چې زیاتره په هغه خلکو دی کوم چې قید دي په جیلونو کې دي په هغې باندې دا څنګه تاسو شروع کړو ولې تاسو دا ضرورت پېښ شو چې نه تاسو له پکار چې په دې اړخ باندې کار وکړئ ما جی 1984 کې لا کړو او زما تعلق د کوهاټ سره ده نو ما چې کله پریکټس شروع کړو نو فرست ډے ما یو ډېر مجبور غوندې یو قیدي وکتو چې پولیس اتکړی و کې روان کړی و او ډېر بد حال کې و نو زه هغه پسې عدالت ته لاړم ستاسو کلاینټ نه و نو زه هغه پسې لاړم عدالت ته او ما تپوس وکړو نو هغه وکیل نه و هغه جز ډېر وخت نه جیل کې و نو ما هغه کیس وکړو هغه مو سړی ریلیز کړو او هغه ورځې ما کمټمنټ وکړو چې زه به دا خپل لایف چې دا به ډیډیکیټ کوم پریزنرز لپاره بیا 84 نه 19 جی ما 90 پورې ما کوهاټ جیل کې یو داسې قیدي نه و چې هغه سره د لیګل اسسټنټس پرابلم وي زه موجود وم او فری اف کاسټ تاسو فری او زه دا خلکو ته همیشه دا میسج ورکوم
چې زه یم رول ماډل یم چې ما خلکو خدمت کړې ده پیسو دپاره مو نه ده کړی او الله تعالی نن زه دې ځای کې کښېنولی یم This is a big honor چې تاسو زه راوغدم او ما نه تپوس کوئ لګیا دا پیسو سره ما سره کروڑونو روپۍ وې تاسو زه نه راوغتم نو دا زه وکیلانو ته خاص کر یم تاسو ته زه رول ماډل یم تاسو خدمت وکئ الله تعالی ریوارډ ورکوي سر کم خلک چې جیل ته لاړ شي پسم ګناه کې یا پسم جرم کې نو دا سوسایټي یا خلک وایي چې دا د دې قابل دی چې د سر په دې جیل کې یا دې چې پریزنر دی نو د سره چې څونه بد کې دی شي دا د حق جوړیږي دا یو ډېر غلط هغه د جیل نه چې تاسو لاړ شئ نو هر یو دیوار باندې یو لفظ لیکلی ده جی جرم نفرت جرم سے ہے جو انسان سے نہیں ہوتی مو کوم خلق دی بیسیکلی دا په دې شي باندې پوهېږي نه چې انسان د ډے ون نه غلطۍ نه کوي او هغه دپاره الله تعالی هر قسم سزا الله هم لیکلی ده قانون هم لیکلی ده سزا وکړي نو هغه معاف شي جیل بیسیکلی زموږ کوم خلکو سوچ ده او کوم حکومت او د گورنمنت او د اختیارات چې کوم خلک لري هغوی سوچ ده جیل سزا ځای نه ده جیل ریفارمیشن سنټر ده چې دې کې تاسو سړی بوځي او هغه مهذب شهري بار وباسئ ښه نو دا اوس زمونږ په جیلونو کې داسې څونه انتظام دی چې هغه مهذبه شي ځکه چې اکثره خلک لاړ شي نور خطرناک شي هغه ځي نرسریز دي نه چې کوم دی جیلونه هغه نرسریز دي د جیل د کرمینال او دا ما لا ډېر مهرباني ما باندې احسان کړی چې ما پېښور جیل وزټ وکړو جی او تاسو پېښور جیل 100 سال نه هغه باندې چا د سالیار نه جوړ کړی او ما مخکې یو زنانه وغورځېده یو ګیټ ده خلک ولاړ دي دنیا ولاړ ده زنانه ده برخه یې اچولې او وغورځېده ما تپوس وکړو بھائی دا تاسو دا دور هم نشو کوی نو 100 سال پس ما هغه ټول جیل نه پورې ماربل کړي دي جی پېښور جیل گیټ مو جوړ کړی ماربل مو کړي د بچو دپاره ما چې کوم شیونه ورکړي دي د 100 سال کې چا نه ورکړي د ټي وي هغه دپاره ما بیهیویرل چینج باندې کار کړی نن تاسو پېښور جوینایل جیل ته لاړ شئ نو چې کله ما شروع کړی و نو 300 نه زیات قیدیانو نن 70 دي که 60 دي نو مو ریفارمیشن باندې کار کړی مو بیهیویرل چینج باندې کار کړی او الله مهرباني کړې ده او هغه باندې ډېر غټ اثر پرېوتی ده مو زه صرف یو کس یم یا ما سره ډېر محدود وسایل ګورنمنټ لیول باندې قادم باندې کار وشي تاسو ته چې ډېر افسوس والا خبره چې کوم عام خلکو ته نه ده پته پاکستان کې د کنوکشن ریټ 4 نه 5% ده 100 کسان ونیول شي 4 کسان سزا شي 5 کسان باقي 95 کسان خلاصېږي د پورسټ سسټم چې کوم مو ده د نظام ده د انصاف د قانون د پولیس د هر چا هغه په وجه د خلک نه نو مو عدالتونه چې دي د ججان چې کوم ناز دي دا صرف په یو خبره پوهېږي چې ستاسو ورته پیښ شئ کار مو کړی که نه الزام ده جیل ته لاړ شه دا سوچ ختمولو دپاره مو لګیا یو کار کوو چې هر یو سړی به جیل ته ناست ښه صحیح یو سر داسې چې موږ وایو که نه زه دعوه کوم یا څنګه چې پالیټیشن دي اوس الیکشنز هم را روان دي که نه پنجاب کې به نو هغوی دا دعوې کوي چې زه ماله ووټ راکړې نو زه به دا وکړم زه به دا وکړم زه به دا تبدیلي راوړم زه به دا وکړم تاسو خو پریکټیکلی ریزلټ هم وکړو لکه تاسو یو د پېښور د جیل یو د پېښور د جیل یو اگزامپل تاسو ورکو نو داسې اگزامپل کتو سره سره هم ستاسو چې کوم خپله د کمیونټي د کوم چې لایرز دي یا کوم چې ججز دي که نه او خپله ګورنمنټ تاسو څه فکر کوئ ولې د دې توجه دې طرف ته نه راځي دلته مو یو د موسټ نیګلیکټډ سیګمنټ اف سوسایټي دا د نه ترجیح ده د ګورنمنټ نه د ترجیح د عدلیه نه د ترجیح د قانون نه د ترجیح د وکیلانو د چا ترجیح نه ده صحیح ده او وجه دا ده چې دوی باندې ټولو دا سیستم چلیږي دا راته وایي چې دغه ترجیح چې نه ده دغه سایډ افیکټ څه دي سوسایټي ته دا دي چې غریب خلک نه پرته دي زرګونه حساب سره بې ګناه خلک پرته دي داسې خلک دي چې بیلیبل کیسز کې نه پرته دي موزوی جیل کې ژاړي بھائی ما خو دا وړوکی غوندې کار و دا خو بیلې ما سره ضمانت نشته مو های کورټ لاهور های کورټ یو ججمنټ پیش کړو بھائی عدالت ویلي چې چا سره ضمانت نه وي د شناختي کارت د هغه سړي هغه ضمانت ده تاسو والې پرېږدئ میاشتو حساب سره جي دا خلک پرته دي نه جیلونو کې
آیا داسې تاسو په خپله چونکې پریکټیکلي کتلي Yes. داسې شوي دي چې لکه یو کس په یو ورکوټي جرم کې تللی لکه څنګه چې تاسو وایي چې دا یو جیل ته تګ داسې دی چې تاسو لږ ریفارم شئ تاسو دوباره تاسو ټایم میلاو شي په خپله غلطیانو باندې سوچ او یو ښه انسان د جیل نه روځي خو آیا داسې شوي چې داسې د ناانصافي د بې انصافي د وجې نه داسې خلک چې وړوکي جرم کې تللی چې راوتي هغه نور هم نیګیټیو شوي بالکل نیگیټیو ایکسپیکټ ډیر زیات دي ما تاسو وایي چې جیل کې ریفارمیشن د پاره څه ده هغه د پاره درې شیونه دي چې هغوی د پاره مننه ایجوکیشن وي جی هغه د پاره به سکل ډیولپمنٹ وي او هغه ته به د ریلیجیس هغه به ورکوي چې هغه د کیپاسټي او د پرسنالټي ډیولپمنٹ وشي دا درې وړه شیونه نشته اوکې هغه څه دي چې نن اتلو پیسې دي بار وتو پیسې دي سلام کوونو پیسې دي مطلب چې چکی کې باندې 2 پیسې دي چکی نه وباسو دوره غټ کرپشن او سټیټ اوی د جیل انتظامیه سراسره د گورنمنت متعلقه ټول ګوري چې د سیشن جج انګریز نه جار شم چې هغه څوره خپل سیستم جوړ کړو انګریز دا چې سیشن جج به هر میاشت کې زی چکر بو لګي ګوري بو کسو غریب بے قصور کس نه وي فورن به ریا کوي مو سیشن ججان خو زین عدالت ده د لیګل بایندینګ باندې اثر راکوي جیل ته نه ځي سیکیورټي تھریټ دی او سیکیورټي تھریټ ویلې دي چې تاسو دا بے انصافانه کوئ نو تاسو دا سیکیورټي تھریټ دی تاسو انصاف وکئ څوک به تاسو سیکیورټي تھریټ نه ورکړي مو مسله ټول نه غټ دا چې ما خپل شمدون خو قیدیانو ته کړی خو اوس د انصاف دپاره شور کوم لګیا سوره پورې د ملک انصاف بنوي انصاف نظام بنوي دا به موږ همدغسې جګړې کوو چې ته غل ته فلانا چور ته فلانا ډاکو هېڅ هم نه کېږي مو مخکې نه شو تللی دنیا کې یو ملک دا یورپ ما نه مخکې ویلې ده صرف انصاف ده نور څه شی ده هر یو شی خپل کني د هغې جنګونه چې کوم دی دا هغې جنګ خو یا د هندوستان او پاکستان او افغانستان او داسې خو نو لکه هغې چې په کم لیول جنګېدلي نن تاسو یورپ ته لاړ شئ نو تاسو ته پته یې نه لګي چې تاسو کله د یو ملک نه بل ملک ته داخل شوئ سوال هم نه پته نه لګي نه تپوس کوي نه یو جنډا لګېدلی دا موکراس کو دا چې اټلي نه زه آسټریا ته رالم آسټریا نه زه سویډن ته لاړم پولنډ لاړم جی جرمني ته جی موږ سره کالر دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ستړي مشه څنګه یې تاسو به ویل غواړئ ډیره مهرباني جی سره سره تاسو کو لګوندې هغه علاقې والا یو نه ځکه کو هارد دي تاسو علاقې وي تاسو کوم جی پلیز جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر تاسو چې خبرې وکړې دا مام او اوریدې نو وجه دا ده چې دا اوس کو هارد دی کنه نو التکیم داسې بنصافۍ کېږي د اوس یو مړی شوی هغې خپله بیان ورکو خو هغه خلاص شو بس مختصر دا چې تاسو کو هارت کې یو داسې کچهری لګوي خپل علاقې کې هغه محلې کې نو هغه خلکو والا خبرې باوري نو ما خل ده چې انصاف هغې ته ملويږي دا عاجزان خلک دي او تاسو خبرې ما واورېدو نو ما ته एकदम هغه رایاد شو چې موږ خو څه نه شو کولی چې یا هغه یو سټوډنټ یو خو تاسو ما خیال دی کوی شي مو زړه بس هغه احساس کوی شو نو تاسو که یو کچهری شانتي وي چې هغه ولا اوري الیکشن ته خپل محلي کې یاغي کې نو مخال د ډیر دواګانې وي ډیره مهرباني خوره خبره ده چې یو خو د خپل کوهاټ ما خپل کیریئر کوهاټ نه شروع کړی او نن زده سي کې ناست هم نو د کوهاټ نمائندګي کوم او بیا دا ده چې ما 98 کې باقاعده یو ارګنایزیشن جوړ کړی او هغه نوم چې دا هغه سوسایټي فار هیومن رائټس اینڈ پرزنرز ایډ ده او دا پاکستان کې شارپ په نوم باندې رجسټرډ ارګنایزیشن ده مو پورا پاکستان کې کار کوو ما کوهاټ آفس هم شته او کوهاټ کې مو وکیلان لګیا دي کار کوي لګیا او انشاءالله سوره پرج لګ ډېر جمدون پاتې ده مو چې سوره کار کوي شو ما پهله وایي چې اوس قیدیانو نه زیاده انصاف باندې خبره کوو انصاف وي نو قیدیانو باندې تب انصاف ملېږي صحیح داسې کې خو مسله دا ده چې انصاف نشته دسی کې مسله دا ده چې پولیس نظام نشته دسی کې مسله دا ده پروزیکیوشن ته پته نشته چې موږ څه کوو ډېر ښه ده لیدونکو دا تاسو څنګه چې مسرت بي بي کال وکړو نو که تاسو هم داسې څه پرابلم وي څنګه چې سر خبرې کوي لږ یادې په دې ایشو باندې
نو تاسو موږ ټلیفون نمبر چې دا وخت تاسو په سکرین ښکاري تاسو موږ ته کال کولی شئ موږ به د سر چې کوم د دې آفیس نمبر دی یا د ایډرس هغه به تاسو سره شیر کړو نو تاسو تلی شئ دې سره ملاوي دی شئ د ټیم سره تاسو ملاوي دی شئ تاسو پاکستان کې هر ځای کې یې ښه زه دا راته وایي چې تاسو ویلې چې لږ تر څو پورې ګورنمنټ او چونکې دا تاسو خپله کمیونټي د ججز اینډ چې کوم لایرز دي نو دوی سره تاسو کله ناست یې تاسو دوی ته ویلي دي تاسو هغې له یو داسې آیډیا ورکړې ده چې په دې آیډیا باندې پکار دی چې موږ کار وکړو د ګورنمنټ خلکو هغې نه څه ریسپانس راغلی خپل ستاسو خپل کمیونټي نه دې نه څه ریسپانس راغلی ځکه ستاسو دوستان ستاسو کولیګس خو به ګوري که نه ستاسو جدوجهد ما 1999 کې زه کارپنټرۍ کچهرۍ کې ناست وم یو ماشوم کیس و وکیل ته پته نه و چې دا به موږ څه شي انټرنیشنل انسټرومنټ به څرنګه ایجوټیټ کوو آی ریئلائز امیجیټلی چې موږ وکیلانو ته هم ټریننګ ضرورت ده ما پشاور لاہور کراچی کوئٹہ سلورو صوبوں کے تقریباً 250 اٹرنیز آف ہیومن رائٹس ٹریننگ ورکړو او مو دا کسان یو کیډر تیار کړو چې کوم ځای کې د خلکو ته ضرورت وي نو خالی نیشنل او انټرنیشنل دواړه انسټرومنټ چې کوم موجود دي هغه باندې هغوی اکوپ وي او هغوی کار کوي او الله فضل سره ډېر زیات خلکو ته سپورټ ملو شوی ده بیا 2000 کې ما پاکستان کې فرست ټایم لیګل میګزین القانون شروع کړو چې زه د وکیلانو د خلکو د هیومن رائټس او د لیګل اویرنس باندې هغه وکم کار وکم کیپیسټي جوړ کړم او انفارچونیټلی چونکې جسټس سسټم ډېر زیات کمپلیټلی فیل سسټم ده نو ما به چې اعتراض کولو نو د جسټس سسټم کې خلکو ته به ډېر زیات تکلیف و نو الټیمیټلی 2009 کې زه ما باندې میګزین بند کړو د پہلا پاکستان پروفیشنل میګزین دا چې هغه په زبردستی بند کړی دا او وجه دا چې زما هغه هایلایټ کولو 2017 کې بیا ما کوشش وکړو دوباره مو ریوایز کړو 2019 کې بیا ډېر سختی سره ما ته نوټس ورکړو چې دا بند کا ویلې دا برداشت کوی نه شي داسې کې رښتیا خبره کوی نه شي دروغ مو یې نه مو ډېر سخت تکلیف کې د وخت کې جمدون تیره ولګیا لیکن مو اوس دا سوچ کوو چې مو خو خپل جمدون تیر کړو ما بچی چې کوم راځي اب هم د انجسټس سوسایټي کې بس طریقې هغوی به هم دا شیونه فیس کوي نو مو اوس به فیصله کړې ده او لګیا یم زه جي چې زه دا کوشش کوم لګیا چې کوم جوډیشي کې ججانو کې عدلیه کې داسې خلک دي چې هغه انصاف خرڅوي او ججان نه دي دکانداران دي مور باندې आवाज اوچتو ویلاړیو کولاو به ویلاړیو اوس د اولی سره خبرې نو پرون یو انسیډنټ دا وشو چې عمران خان صاحب چې کوم دی هغه لاهور کې چې کوم دی نو کله چې هغه عدالت ته ورسېدو نو هغه وی چې اول خو دې زه نشم راکوزېدی ګاډي ته دې راشي بل دا چې تقریبا که زه نیم غلطه نو 8 غنټې هغه ته انتظار وشو په عدالت کې او تاسو دلته خبره کوي چې داسې خلک هم په شته چې په کلونو په میاشتو په جیل کې پراته دي څوک یې راته پوسټ نشته دی صحیح دی جی بیا اوس دغه څیزونه چې کوم دي دا د یو عام انسان په ذهن باندې څه تاثیر په پاکستاني باندې غورځي چې دلته ژوند کوي که نه لکه موږ دا وایو چې سیویک رایټس زموږ خلک خبر څومره دي او هغوی ته میلاویږي څومره خبره دا ده چې دا شی ډېر عام یو هغه د پوهېدو دپاره یو شی ده چې پاکستان یو نه ده دا دوه پاکستان دي یو د امیر دپاره دی بل د غریب دپاره امیر دپاره ده او چې کوم دنیا کې داسې ملک وي ګورئ چې دنیا کې د خلک یې چې د دنیا ملکونو کا د قومونه هغه شوي دي تباه شوي دي په بدعنواني باندې یو قوم نه ده تباه بې انصافي او بدکرداري باندې تباه دي وی آر هیډینګ ټوورډز سر زه به واپس راځم او زه به تاسو نه به تپوس کوم چې تاسو په خپله ټول ژوند انصاف ته او د بېوزله خلکو دپاره وقف کړی د هغه خلکو دپاره چې سوسایټي ته نفرت کوي مخکې تاسو ویلي چې نفرت د جرم نه پکار دی د مجرم نه صحیح ده خو زموږ سوسایټي یو بله غوندې خاکره نو زه به راځم واپس به غواړم چې او دا پرون چې کوم انسیډنټ او داسې چې کوم انسیډنټس کیږي د هغې زموږ په سوسایټي چې کوم اخیزې د دې خامیازه یا د دې ریزلټ به موږ په آینده کې څه ګورو صحیح ده نو صرف اکانومي خو نه ده یا سیاست خو نه ده چې دا ملک تباهۍ طرف ته بوځي په دې باندې به خبرې کوو لیدونکي ورکول شانې بریک کلو واپس راستان کیږو
जी لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر پښتونخوا ته اوس پرونی ټاپک څنګه موږ بریک نه مخکې تلو موږ وایي چې دا ډېر خلک په دې باندې ریاکشن کولی دي خو ځینې خلک دا وایي چې نه دا د عمران خان صاحب چونکې هغه یو ډېر مشهور یا ډېر فیمس پالیټیشن دی نو هغه دپاره دا چې دی داسې په کار و چې داسې شی وی هغه له دا رعایت ورکون په کار دی نو آیا چونکې تاسو په خپله لا چې کوم ده تاسو د هغې څه ورته وایي چې تاسو هغه په خپله ډیل کړی ده او ډیل کوئ آیا د پاکستان په لا کې داسې څه خبره شته چې او تاسو یو مجرم ته هغه ته د ژوند تھریټ دي یا هغه ډېر مشهور دی نو هغه دپاره دا تاسو ریلیکسیشن ورکولی شي داسې شته قانون کې ټول every citizen is equal before the law قانون is very clear آئین is very clear دزی کې څوک هغه نه ده څوره ریسپیکټیبل عمران خان دا اور ریسپیکټیبل د بار چوکیدار ده دا نه ده چې دا چونکې چوکیدار ده نو دا د ریسپیکټ نشته قانون آئین ماته دی انصاف چې کوم دا مروجه انصاف ناٹ انصاف مروجه انصاف چې کوم نن سبا انصاف ده د کې دا شی ده چې تاسو مطلب دا ده چې زما دپاره 2 بجې نه پس عدالت بند ده او عمران خان دپاره شپې 7 بجې پورې ججان ناز دي او عدالت ته انتظار کې دي چې راشي دا د عمران خان صاحب سره قصور پکې نشته دا د ټول د هغه ججانو قصور ده چې کوم د خپل عدالت او د خپل عہدې او د خپل انصاف توهین کوي لګیا دا پکار نه دي چې دا جج داسې وکړي تاسو ټایم ورکړو رالو را نغلو تاسو خپل کاروایی وکړئ تاسو داسې چې کار کوئ نو ایز عام شهري تاسو دا سوچ رالو ما سوچ رالو چې مطلب دا ده چې دا زه به عمران خان جوړېږم نو بیا به ماته دا ججان شپې پورې ناست وي منتونه به کوي چې راشه عدالت ته پیشه او که زه عمران خان نه یم نو بیا به ما کور نه اوچتوي ویانو ټکوانو باندې بوړي ویل چې زه عمران خان نه یم نو دا پاکستان ده دا انصاف ده دا قانون ده دا اسلام ده دا شریعت ده دا چې څه روان دی سرداره ته وایي چې که دا داسې هم روان وي لکه دا څنګه چې دا د انصاف حوالې سره د قانون حوالې سره یا د لا سره چې کومې لوبې کېږي کومه خندا کېږي څه ګوري د پاکستان آینده به څنګه وي د خلکو ریاکشن آیا داسې خو به نه لکه په خپل عمران خان چې بیا چې کوم دی خبر اگزامپل کوي چې دا چې کوم دی نو دا سریلنکا به دې نه جوړه شي خلک برباسي نو دې خبرو ته څنګه ګوري ګوره چې سریلنکا معاشي سیستم و هغه د انصاف سیستم نه و مو طرف ته چې خلک بوچتېږي د انصاف ته بوچتېږي هر کله انقلاب دپاره سوره پر روټۍ سړي ته ملیږي انقلاب نه راځي اوکې ٹھیک شو خو بې انصافي چې کله راشي بیا انقلاب راځي دا چې کوم ججان ناز دي او دا کوم انصاف کېږي لګیا او انصاف سره ټوکې کېږي لګیا او عام خلکو ذهن کې دا فیلنګ راځي لګیا تاسو غوندې عام شهري ما غوندې عام شهري دا سوچ کوي چې بنده دا کوم انصاف ده تاسو اوس لاړ شئ یو آر ا ویل نون پرسن انکار هغه تاسو لاړ شئ سپریم کورټ هائی کورټ ته بار ودرېږئ تاسو وګورئ چې تاسو سره څه سلوک کېږي زه لاړ شم ما سره څه سلوک پرون یو جج صاحب چې کوم دی یو سټیټمنټ یې ټویټر باندې وکړو چې هغه دا وی چې زه دا غندمه دا چې پرون څه شوي دي ځکه چې زموږ په عدالتونو کې 2 ځله آواز کېږي هغې نه پس که څوک رانه وو سو هغه بیا هغه کیس چې کوم دی هغه ټایم دپاره بند کړی شي او بیا نیکسټ بل کیس دپاره ځي که نه نو هغې چې لکه موږ په خپله هم نو ستاسو د خپله کمیونټي چې کومه ده یا ستاسو چې کوم خپل ججز یا لایرز دي نو هغې هم ډېر یو تعداد داسې دی چې هغه په دې باندې خفه دي که نه په دې باندې او بل دا راته وایي سر چې زموږ خلک په خپله اویر څومره دي د سیویک رایټس حوالې سره دا یو زه تاسو ته ما دا راتلو سره دا ریکویسټ وکړو چې موږ سوشل ایشوز باندې لیګل ایشوز باندې د خپل پروګرامونه نه کوو موږ ډېر ایرلیونټ پروګرامونه کوو ما زه نشم که زه یو انډیویجوال یم زه یو کالم لیکم او 2000 کسان به وي 3000 تاسو دا پروګرام سوره کوریج کوي دا تاسو پرایم ټایم دنیا کې پرایم ټایم کې ایشوز وي مو پرایم ټایم کې جدا سیاست وي مو پرایم ټایم کې چې کوم د کیپاسټي ډیولپمنٹ پکارو هغه کې مو کسان کې نو جګړې کوو خپل کې کنځلې کو یو بل ته ما تغل وای زتا تغل وای نو نیگیټیو چې کوم مو سنټیمنټس دي او تقسیم او نفرت هغه مو خلکو کې اچو لګیا کدا ټایم باندې مو دا کینو چې بھائی دا سم مسالې دي او مسالو حل صدا او ټول دنیا مشران راشي کینی ډیلی بیسس باندې نو خلکو بس کیپاسټي داسې جوړیږي کنه هغه به سوچ ډیولپ کیږي منفي سوچ به ختميږي پازیټیو سوچ به راځي پازیټیو سوچ فائدہ چاته ده د ملک ته ده د قوم ته ده تاسو یقین وکړئ چې اوسه پورې
دوره زیات خلک چې کوم ما دا شای شروع کړه ما باقاعده سلور ډیوایډ کړی دي جی چې پاکستان کې سلور کوم سیگمنټس دي چې ریسپانسیبل دي نن زده زی کې راس هم صحیح دا قوم تبعی کې جی ټول نه پہلا د سیاستدان یې بالکل نه دي ما ویلي دي ټول نه پہلا جوډیشي دا فرست جوډیشي د تبعی کې پہلا ذمہ دار دا ولی څنګه چې انصاف نشته اخا ګوره جی کا انصاف ہے نو تا په بدنونی کوله انصاف ہے نو چا په منی لانډرینګ کوله اوکے چا انصاف ہے نو تا په دا سسٹم بو ډاون کی دی او الیکشن کو بو داندلی کی دی نه بو کی دی انصاف نشته اوکے دویم نمبر باندې بیا جرنالان دي فوج نه جرنالان دا غلط ده چې مو فوج خو مو دا فخر ده فوج خلاف خبره نه کوو دریم نمبر باندې بیوروکراسي ده تاسو کا بیوروکراسي سره لګ نشته لاشي او تاسو وګورئ چې دا سره سخت کوي لګیا او سرنګ کوي لګیا نو مدد تاسو ځان بار خلک دا فرښتې ښکاري سیاستدان سره دی 4 نمبر 4 نمبر باندې دا الټا شوی ده دی اولنې قصوروار چې دی هغه پالیټیشن هغه وجه دا ده چې چونکه موږ شعور شته نه موږ ته یو کاغذ ګوره جی دا هغه چې کوم ماس ویپن اف ماس ډسټرکشن دا یو بیانیه وا کنه جی نریټیو جوړ شوی و تا عراق تباه شولو بعد کې وی چې نه دا غلطو دا ابسولوټلی ناٹ او امریکای سازش بیانیه جوړ شول خلک اوچت شول اوس یې چې نه امریکا پکې نه و نو دا وی نریټیو ډیولپ کون نو دا نریټیو ډیولپ شو یا غلط د خپل کې جګړه کوئی رسته مو بازار سره کومونه څوک تاسو نه کی او بھائی د ملک چې کله پر انصاف نوي دا عمران خان صاحب راشي کا نواز شریف صاحب راشي کا زر چا سو کم راشي دا ملک نه ټیشنه شي تحریک انصاف نه مو دا امید و چې دا به رزید دا به انصاف باندې کار کوي دغه مو نکړو باقیونه خو امید هم نه ساتو سیده خبره ده مناسبت امید هر سړی خپل مفاد پورې ده ما مفاد چرته ده زب کرسی ته سرنګ رسم هغه پورې ده قوم به چرته سرنګ کوو قوم باندې اعتماد کله کوو نه کوو نو مو سره دا انتهایی افسوس صورتحال کې مو د وخت اصول لګیا چې مو سره پورا یو ملک ده مو سره پورا سچویشن ده مو سره هر یو شی موجود ده او یو هم نشته صحیح صحیح اوس د خبر تر اعظم چې څنګه تاسو ویل کنه موږ اکچولی موږ فرایډے چې کومه د جمعې ورځ نو موږ د تیرو دوه کال نه چې څونه زموږ پروګرام چې کله نه شروع شوی دی نو موږ همیشه موږ سره لایر وي موږ خلکو ته د اویرنس لپاره لیګل ایشوز باندې خبرې کوو ځکه چې یو کس د قانون نه خبري یو کس د لا نه خبري چې زما حقوق څه دي د بل حقوق څه دي نو په دې باندې تقریبا دوه کال نه موږ لګیا یو ډیفرنٹ پروګرامز موږ په ډیفرنٹ ټاپکس باندې کړي دي هغه موږ ډسکس کړي دي خو سر بیا دلته دا خبر راځي صحیح ده چې زه خو به زما پروګرام د لارې یا تاسو کېناستئ نو تاسو خو به انفارمیشن شیر کړي چې بھئی نجیبي ستا دا حقوق دي احمد ستا دا حقوق دي د لا دې باره کې دا وایي دا وایي خو چې انصاف نه ملاویږي نو موږ څو نزل بیا چې دی نو د لا یا د قانون لمن بنیسو دا مې یو خبره ده که نه سر ګوره جی نجیبه اوس که تاسو نن څوک تپوس وکړي که نه سوري چې تاسو تاړه کتلی نو تاسو به یعنی یو فخر سره به شکر الحمدلله ما تاړه نه ده کتلی دا خبره به تاسو کوئ او وجه څه ده چې تاړه یو داسې هیبتناک غوندې ځای ده چې یا موږ دا وایو چې څونه غلط خلک دي هغه بس تاڼې ته ځي صحیح کس نه دي تھانه چې دا یو داسې ده چې دا کمیونټي کنیکټ کوي داسې کې پکار ده چې خلک ځي دی ګوري د هغه کوي نه ډرېږي دا خوف چې کوم ده دا د مطلب دا ده چې موږ ملک کې قانون نشته دا خوف صرف دا ده خیر تاسو چې واخلئ زه ځمه د جی موږ سره کالر دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی عرفان څه به ویل غواړئ جی عرفان शेख बात कर रहा हूँ जी बेसिकली मैं उर्दू में बात करूँगा जी प्लीज जी आई डोंट अंडरस्टैंड पश्तो बट मैं उर्दू में ही बात करूँगा क्योंकि मुझे पश्तो नहीं आती लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपके टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ में आई है मेरे जी प्लीज़ इलाकानियत के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमारे कंट्री में जो हालात जो चल रहे हैं और लोगों का जो है लॉ एंड ऑर्डर से इतना एतमाद नहीं रहा और बहुत सी चीज़ों को क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है तो लोग उस टेंशन में भी हैं और उसके देखा जाए तो उसी का रिस्पॉन्स आता है लोग जो है फिर उसका रिएक्ट कर रहे होते हैं
सिंगल्स पर या लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं बहुत सी जगहों पर, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे कि आज के टॉपिक के हवाले से बात हो रही थी, एक मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था आपके प्रोग्राम में। जी प्लीज़। जी मैंने अपना डिलीवर किया, अपना एक ओपिनियन जो था मेरे माइंड में। ठीक है इरफान, दा खबर वकड़े कि भाई कल چې داسې ناانصافیه نه کیږي او داسې نو د هغې ریاکشن چې کومه سوسایټي کې کم خلک اوسېږي نو د هغې دا چې هغې خپله غوسه یا په سګنل باندې وباسي یا بازار کې تاسو ګورئ مختلف هغې خبرې کې چېرې د هغې जी ریاکشن बिल्कुल, आपने भाई मेरे ठीक बात की है। ये दिस इज कॉल्ड कि ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है। महंगाई आती है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, नाइंसाफ़ी होती है तो आपस में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, लोग सड़कों पे इंसाफ कर रहे होते हैं, लोग सड़कों पे लोगों को मार रहे होते हैं। अगर मुझे आज ये यकीन हो कि मेरे साथ कोई ज़्यादती होगी तो कानून और इंसाफ मेरे साथ खड़ा होगा, मैं कभी कानून और इंसाफ को हाथ में नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा। लेकिन चूँकि यहाँ मुझे पता है कि मेरा कानून भी बिका हुआ है, मेरा इंसाफ भी बिका हुआ है, तो मैं मजबूर हो के इंसाफ कोशिश करता हूँ खुद दूँ अपने लिए। और कई ऐसी है, अभी पेशावर में लतीफ़ लाला का केस हुआ है, या एग्जैक्टली बहुत बड़े अभी मेरे ख्याल में इस्लामिया कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के साथ जो हुआ। जी बिल्कुल, ये कानून के ऊपर अदम एतमाद है, ये इंसाफ के ऊपर अदम एतमाद है, ये हमारे हुकूमत और हमारी अदलिया दोनों के सोचने की बात है। और मैं फिर ये बात करता हूँ कि आप भूख से, आप नंग से आप ज़िंदा रह सकते हो, बेइंसाफ़ी में नहीं रह सकते हो। तो बेइंसाफ़ी का बेहद सख्त रिजल्ट था तासो खलक यो बल वजनी तासो उस मतलब दादा इस्लामाबाद कैपिटल सिटी आ तासो सिक्योर नहीं तासो बारू से अब द मखिर की जो F9 पार्क का लम्बा वाकया उस वाकया न परुन द G15 के कसान नगरी थी 25 का 26 दो कानूनों बांधे आगो या आगा लूट मार करे लाड़ दी दागे ने अलावा चिकम दा मोबाइल मंगा स्नैचिंग दा हो गपशप दा उस गपशप इस्लामाबाद के मैं इसीलिए परुन से गाड़ी के ना सम ड्राइवर को सुन मा मोबाइल जर पट के हो और दा मा कराची की कोला मिल कराची के मंगे इस्लामाबाद के मंगे यारी नो हो वजह सदा जी बस वजह दादा जे मा जज से सहार ओ चची और 8 बजे पूरे देश आगा की अदालत के नास भी इमरान खान पर अजीज अब आगा जमानत खाला को पूरा और आगा कार न कई नो आखिर बसकेगी दा खलक बसके इंसान बचरतना डेरे जाता मन जी सर सवेर पड़े सिस दायम जे मु द कॉम दे पारा मा रिक्वेस्ट दादा जे कॉम दे पारा जे तासो दे बांधे सो चुकई द पॉलिटिकल खलक जे दी दई बांधे यो बल बांधे इल्जामुना औगना बारूजई और तासो दा रियलाइज कई कि असल दे मसले हल सदा आगा दा इंसाफ और इंसाफ दे पारा टोल खलक योजी शई आवाज़ उचत गई जे मुँह दे वतन के इंसाफ रालो हर यो शय पर टिकशी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डी रजाता मनन लिदुन को एवर कोड शान ब्रेक कलू वापस रसानी जी वेलकम बैक बखैर पुख्तनख्वा लिदुन के उजली ब्यास कड़ी में शी बखैर पुख्तनख्वा था जिन्ना अभी उजली ब्या मा सरदा सी यो मिलमनल तक नास्त था ची खलक वही कहना ची येरे दी जिने पनुमा नि बजे ची कम देनो कूर लिकम सो कोई प्लॉट बू लिकम सो कोई ची ज़बागी पर जदे नसन वो दी आगा का वक्त की जिदा जिने वो दी सही था राइट दागी खावन ची कम दे या दागी ची कम मुझे जे ससुराल वाले खरगने दागा दा खबर की हुमा सरा दास यो स्पोर्ट पर्सन ची दा आगा नास्त दा ची आगा तासो पेजने आगा दागे द साइकिलिस्ट दा खबर दा ची दा अगे ने अलावा लास्ट टाइम ची आगा मा सर तीरा मैश करा गले वन दागी यो खबर ची डिरजा ता कंट्रोवर्शियल शे वन आगा दा ची आगा कला उस ची मर्ज सीमा दा केपी सरा आगे के हम आगे यो टूर्नामेंट करे ची दा गजी लोकल कमिजन के वी सेकंड खबर हम डेर डंडोरा शे वा इंटरनेशनल मीडिया बानी मने मन खूस आगा कमर आगे आगे पनुम बानी ना प्लॉट ते ना कोर दे पूरा यो घर दे आगे पनुम बानी अब आगा आगे खरगने ना करे आगा आगे गठले दे आगा नुम आगा घर आगे गठले दे सो पदी बानी भाई सर खबर को मो तीर चिदाज में कम तीर शु ददीन अलावा चीज़ पके डेर बीमार मोडीर खलक पके डेर बीमार शु खुदी जिने चिकम दे पागी के डेर टूर्नामेंट्स अटेंड कर और डेर एक्टिविटीज़ करी दी पागी ब खबर को मा सर ना सर जनाब
خیستا سمر خان سمر ستړی مشي او زل بیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جناب تاسو خیر زه ټیک ټاک تاسو بس مبارک شنو دی غر کې یو پلاټ مالم راکې کور جوړو مرا شي ها بس صحیح ده اوکې سو د دې باره کې راته وایي چې دا د غر باره کې راته وایي کوم ځای کې دی څنګه دی دا څنګه اعلان وشو د دې باره کې راته وایي زه په 3 کالونه ما سنو بورډینګ چل یادو کني کوچ مې نوې سم نو ته یوټیوب ویډیوز نه به مې کاته او چل به مې یادو ولې چې یو ویسټرن سپورټس دی او زه غواړم چې په پاکستان کې لانچ شي کنه ایڈونچر سپورټس چې زه کوم نو ایڈونچر سپورټس کې هر لوبه پاکستان لپاره ډیره نوې ده او دا غیر مونږه ځکه وکول چې مونږه بیک کنټری سپورټس پروموټ کوو بیک کنټری سپورټس هغه ته وایي چې تاسو په کولا غرونو لاړ شئ الته پیله پاغه غر وخی جای په واوره کې او یو لاین بزان ل تاسو چوز کوي ډیر لوی غری کنه یو لار په کې ځان ل تاسو ګورئ چې پاغه بم غره خوېګو په تخته باندې په خپل کې چې تخته ور کړی یو خو دوه یاغه تسکی وي چې یو تخته یاغه ته سنو بورډ وایي نو ما سنو بورډ کړو په یو نوی غر باندې ورجن پیک هغه ته وایي چې پاغه غر باندې مخ کې څوک نه ختل مطلب څوک چا په کلایمبینګ نه کړي نو موږ اول ځل پاغه کلایمبینګ وکړو پاغه باندې ما سنو بورډینګ اټمپټ وکړو تاغه لوړه تقریبا 15600 میټر مطلب 5500 نه برا نو هغه چې څوک اول ځل وکي پاغه وخیږي یا د څه په سو کې نو هغه په خپل نوم باندې هغه ريجستر کولای شي نو ما په خپل نوم باندې وکړو او چې هغه ما نوم کې خو د غری سمر نو ډیرو پکې وي خاده بوس ته پښتونخوا نه رااله ته خپل پښتون نوم هم پکې کې خو د زمو په سیمو کې نو پاغي کې هم لږ کنټروورسي و خو شکر دی چې پښتونخوا والو ته پته ولګي د ناغو ډیر خوشاله شو هغه دا شیز اون کنه او چې زموږ پښتني جنې لاړه او ته پښتون نوم کې خو د زموږ ریپرزنټیشن یې وکونو شکر دی ډیر سکسسفلی هغه وشو ها صحیح ده اوس دا راته وایي چې موږ خو یخني چې شي نو موږ خو در افیسه پوری چې راځو نو موږ ته ډیر تکلیف یې زموږ کوټونه او دا ماکینه تا واوره کې امین لیک دا ډیسیژن اغستل الته کې تاګ او دا ځل واوره او دا ځل یخنی ډیره زیاته وته مخکې کنه نو دا ته چې دا چیلنجز سمر څنګه فیس کین اف کورس سره به د جنینو زمام موږ فاول چې کوم پریورټی دی به زموږ مخ خراب نه شي سکین خراب نه شي نو دا یخي علاقو ته به د کوم اونجه چې تاسو یادوي چې 15000 شپږ سبب به چې تاسو یادوي نو اغل ته کې نور ډیر زیات نزي نو سکین برن او دا خبرې کیږي سو سمر دا سې چې هغه تاسو نه موټیویټ کیږي دا ټول خبرې اګنور کوي او تاسو ځای نو یو خدا ده چې وای چې اول ځل څوک کار کوي نو پاغي باندې ځمېداري هم ډېرې او تاغي سره هغه طاقت هم ډېر ذاتي اوکې نو کم لارې چې مونږ جوړو په بیک کنټری سپورټس کې کنه بارانه لوبه مونږ په پاکستان کې دلته متعارف کوو انټروډوس کوو چې زموږ نور هم ځوانان راشي او پښتانه جنې کې خو بیا بيخي هم نشته په لوبو کې نو زما ته کلی جنې کې چې بګوري چې زموږ په منځ کې یو جنې راوته او هغه د سمخ کې لاړه نو مونږ هم سبق ویلې شو مونږ هم یونیورسيټي ویلې شو مونږ هم دا کار کول سپورټ سره تکلیف شو نو کنونشنل فیلډز نه علاوه ډیر ذات دا سیدي چې تدینه مونږه خپل پیشه هم جوړول شو وسنا زموږ سره پاکستان کې بس سپورټس ډاکټر تاسو کله نه اوریدلی سپورټس لایرز بنئ سپورټس سایکیاټریست سپورټس برانډ مینیجرز نشته ته سپورټس برانډز نشته اوس بارانی خو نارث فیس او خو د ډیر برانډز یغه خپل لوبغاړي راوخلی هغه سپانسر کی نو زموږ سره خو برانډ نشته موږ بس سپانسر کوي نو دا نوی سپورټس ته دې یو ویژن لپاره مونږه دومره مهنت کوو مونږه تقریبا 15 نه والا اته ورځې مونږه په منفي 15 سنټیګریډ مطلب ډیګري وا منفي 25 پاغي کې مونږه یو هفته تیرا کړه نو هغه خلک پکې تنګيږي هم ډیر زیات یخ وبوي کنګلي پاغي به تاسو مخلاصین ځای بس کوي ګرموي به ځان لا او چې څومره هم جامې تاسو واچوي کنه یخنی به 3 لیر سلور لیر تاسو بار تر پیږي دومره یخنی صحیح ښه صحیح ده دا راته چې وینټرز لوبي چې کوم دي څنګه چې مخکې ما خبر کو وینټرز کې زیات پرابلم دی به یخنی ډیره زیات را بیا په داسې واورو زینو کې تلل چلته ماینس ته یخنی کنه نو دا راته چې دا ساره چوز کولو د دې چیلنج دي سره دا سره ګروپ کې نور هم داسې ملګری چې هغه تا موټیویټ کوي یا دا داوي چې رسمرته یوازې نه کنه کتا سره هغه ګروپ یا هغه فرندز نه نو بیا هم تکولای نه نه زه تعالی ډیر شکر ادا کوم خدای چې څومره عزت راکړي ته هر کار سره مال ډیر عزت او سپورټ ملاويږي زما په فیلډ کې اوس په دې ایڈونچر سپورټس کې جنې کې نشته ډیره کمی او زه چې کله زم کنه زیا زما یوازې سفر داغه وجه څه ده ولی کمی یا را سره علاقان وی هغه دوه وجه دا دی یو خدای چې خلک دا وي چې دا ته امیرانو لوبه ده یا ته انګریزانو لوبه ده زمون پکې کار نشته خانو ته څومره امیر اداره ته وایم بس زما یو ونه لګیدل ډالر ته ماتو موزم نو ادمه خبره دا ده چې هغه دا وی چې ولی چې جنکه واده وکړي ولی داسې چې دا د امیرانو لوبه ده ولی
دا خو ماته ډیره ګرانه لوبه ښکاري ملا امیر یا پیزادار کس خو ډیر نیازبیني هغه ځم دومره خوارۍ له ورکوي چې په دومره واوره کې نو تاسو ما په فیسبوک کامنټس وګورئ کنه نو وایي دا خو ته پلار په پیسو عیاشي کوي دلته ګرځي هلته ګرځي هغو ته پته نه ده چې زما پلار خو ژوندی هم نه ده زه یو داره چې هغوی دا وایي یو وجه داره تاسو په نظر جینکۍ ځکه نشوي دا د امیرانو یا د پیسو والو خلکو بله وجه څه کیدای شي بل دا ده چې جینکۍ به واده کوي واړه به راوړي کورنۍ به ساتي نو هغه بل په غرونو کې ګرځي تاسو هلکانو سره یا کور به ساتي نو هغه زما ډیر کزنز داسې دي چې یا پیژنګلو والا ښځې چې هغه ډاکټرې وي یا انجینیرینګ خو پوره سیټ یې کړی خو ته واده نه پسې کور کېنولې نو سیټ خو ضایع شو نو لوبې خو خیر ډېره لرې خبره ده چې ډاکټر تاسو په کور کېنوئ وکیله تاسو په کور کېنوئ داسې سپورټس چې لکه ته انډیویژولي راپاسې او ته هغې دپاره کار کې انټرنیشنل لوبې یا داسې په پاکستان کې مونږ یوه لوبه ګورو هغه د کرکټ چې هغه ډېر پروموټ کېږي د هغې لوبغاړي ډېر پروموټ کېږي هاکی چې کومه د پاکستان نیشنل لوبه ده هغه تقریبا ختمه شوله صحیح ده هغې دپاره داسې کارونه شو بیا که موږ فیمیل طرف ته راځو چې کوم لوبې کې فیمیل دی که هغه په سکواش کې دي که کرکټ ټیم لري هغه د هاکی ټیم دومره توجه ورته نشته دی ته څه فکر کوې چې دا داسې لوبې چې الریډي دلته د کلونو یو بیس دلته کې لري هغې ته توجه نه کېږي د ګورنمنټ طرف نه یا چې کوم نو ستاسو دې لوبو ته به وکړی شي که نه ته د هغې کیسه کې نه ته دا وایي چې بهی زما څه خوښ دي یا زه څه کول غواړم زه خپل بلبوتي باندې کوم باقي که مخکې څوک هغې کې سپورټ کوي که نه د شپږو کالو نه مې ډېر وشو که نه په ایډونچر سپورټس کې او یو پروجیکټ زما نه د ایکسپټ شوی په ګورنمنټ کې 2-3 کاله ما ډېر کوشش وکړو بیا مې ګورنمنټ پرېښودو بیا مې ټول کارونه یا پخپله وکړل یا چې کم سپانسرز یا کولیبریشنز مطلب ته چا سره په مرسته کې به مې کول هغه ټول پرایویټ ادارې وې نو هغه چې کم تعلیم یافته دي په لوبو پوهېږي ته جینکو په محنت پوهېږي او جینکۍ سپورټ کول غواړي نو هغې خلکو د لاسه د معمولي لږ ډېر لوبغاړي چې تاسو ګورئ ډفرنټ سپورټس کې کرکټ نه هغه ټول ته د پرایویټ خلکو د لاسه چې کم په دې پوهېږي او ګلوبل وس چې تاسو لاړ شئ که نه تر ټولو نه امیر سړی به په بار ملک کې په امریکا کې په اسټرالیا کې هغه چې کم ایډونچر سپورټس کوي ریډ بل ایتھلیټ به وي سنو بورډر به وي سکیر به وي که نه ته کروڑاو ډیلز به وي او دلته تر ټولو نه ډېر سټرګلینګ به لوبغاړی وي یا به آرټسټ وي په پاکستان کې یعنې موږ دواړه یو ځکه خو بیا خلک وایي چې دا دي ته د مور پلان دا پیسې پاتې دي دا پیسې چې کمې دي که نه دا تاسو چې مخکې وایي چې لکه ډېر خلک تا ته کامنټس کوي چې به د پلار پیسې دي بس دی الوزي داسې مخکې راځو چې زه تخبۍ ته تللی وم نو ما هغه چپلي کباب تیارولو که نه هغې ته تیاري کې دا خو ډېر مشهور دي نو ما یو چې کومې ویډیو اچوم مزې دې وکړې صحیح ده او دا پیسې څوک خرچه کوي نه مې ظالمه زما په دې هنر زما په دې کار سادونه باندې دا یو چپلي کباب هم ځان له نشم اخیستی یعنې هغه هم سپانسري خو د سوسایټي د مختلفو خلکو مختلف څه ورته چې سوچ وي یا مې بي زموږ د ټلویزیون داسې چې موږ دا ویل کېږي چې تاسو خو کپړې هم ټي والا تاسو له راکوي لکه میک اپ هم تاسو سایټ چې کم دی همدلته نه کوي نو دوی دا سوچ کوي چې دا هر څه یا عام ژوند چې زموږ کم دی نو هغه هم ټول سپانسر دی جبکې داسې نه ده دا راته ووایه چې د غر په نوم کېدو نه وروستو اوس زموږ غوندې چې کوم ستا فرینډز دي هغوی له به څه ټریټ ورکوې نیکسټ څه دي زه خو ټولو ته یم راځئ غر ته که نشئ ختې ته هغې بیس کیمپ ته ځو یوه هفته تېروو یوه هفته دا پروګرام به څوک کوي دا داسې ټریټ وایي چې لکه زه ورته یم چې ایم سوري نه کیمرې راولې هلته به ویډیوز هم جوړ کړو خوراک به هم وکړو او د ټیکنالوژي نه چې تاسو یوه هفته بریک واخلئ که نه ډېر په سکون کې راشئ ایم شور نه نو یوه هفته به څنګه ځم دا پروګرام بس دا خو وایي پریمینګ کار سمجو دا پروګرام والا راواخلي که نه بس خو هلته 4G چلیږي لایف ټیلیکاسټ به کوو هلته نه به ناست یو یو او غر کې به ناست په یخني کې به تاسو به څلور جیکټې اچولي او زما خو یخني هسې هم ډېره زیاته کېږي که نه زه خو پلاستیک نه جوړ یم ما به نه خو چې ګرم هوا ولګي نو هم طبیعت خراب وي چې یخه ولګي نو هم خراب وي که نه دا مې خبره وایي سم فارمي چرګوټي ني که نه هغه والا حساب کتاب دی زما ښه زه د سمار سره خبرې کوم بیا به د فوډ تپوس هم کوم چې په داسې ځایونو کې د فوډ څه بندوبست دي په دې به خبرې کوم خو زه د شمع پخلي طرف ته دې دپاره موږ سره مرسته کړې شمع بناسپتي اینڈ کوکنګ آیل جوړولو والا جناب زکي جی بالکل زموږ پاستا تیار شوې ده پاستا تیاره ده امریکانو پاستا که نه دا ریډ سپورټس مې جوړ کړې ده اوکې او دا څنګه مخکې سټارټ کې مې ویلي چکن دا مخکې چکن څنګه ګریل مې کو هغې نه پس آخر کې فرائی مې کو بره مې کېښودو دا طریقه دا اوس تیار شوی ده ماشاءالله که نه دا تاسو اوس هم څه پخوی لګیایي نه دا اوس ریډ کېږي او زه بره ډش آوټ کوم ځکه لګیا زکي داسې به کومه ورځ راځي چې ته خبرې هم کوې او خپل کوکینګ هم کوې نو بیا به زه تا ته یم چې ته ایکسپرټ کوک یې او ته د سره چې خبرې کېدي بیا کوکینګ پرېږدي او چې دې کوکینګ کې نو بیا به دې خبرې نه کوي دواړه څیزونه خپل څه
کوارډینیټ کوي بل سره صحیح ده کنه نو دا اوس ریډي دی تاسو ټماټر شاوټ ده ماشاءالله جوړه جی زکیه سي ډیر ښه کوکینګ کوي خدا راته وایي چې پاستا دا سيزونه ستا خوښي زما خوښي او خو زه چرګ نه خورم چرګ نه خوري نه یا به ګډي یا به غټه غوښه یا به چیلې غوښه ولی چرګ ته څه ویلي نن سبا چې فارمي چرګ څنګه جوړیږي کنه په کم خوراک جوړیږي په خپل نشي ودرې ده نو زم خو ټول کار ته منډو دی او ته ګرځېدو دی نو موږ نشو بیا څه کولی اوکې زکی دا به څنګه چل کیږي تعالی دا کوم پاستا تیار کړه دا دا هو دغه چکن بیخي جدا ده او پاستا جدا ده پاستا لاندې ده او تاسو خامخا ما ته بروکلی مخکاری نه بروکلی گرین دی دا کنه زبردست ها اوس راځم د فود حواله سره کنه دا خود د کیو زکی مونږ ته په تیار شمه کوکینګ اویل کی خنه ډیش تیار کی خدا ځین ته چې تاسو زه الته د فود تاسو گزاره څنګه تاوي چې تاسو ورځ الته نو چې اته ورځ الته کې به چلته کی تاسو وایي د وبو مسله -25 کی خوراک سي تاسو مونږ واو خوراک ډیر امپورټنت دی به ته د غر سر ته خېږي نو انرژي خو پکار ده ډیر زیات الته خو د عام سړی نه مونږ ډیر خوراک کوو زه ته سړو په شان ته خوراک کوم سم ډیر ولې چې هر 3 غنټه په سړی وږي کیږي نو مونږ خوراک سلنډر لرګي فیول هر شی ته اته ورځې به مونږ ته ځان سره سامان وړي بلکې یو 2 ورځې پکې ایکسټرا هم کیدو که چېرته موسم خراب شي ایمرجنسي شي او ورسره ته ټولو نه ډیر امپورټنټ شی چې مونږ په جبونو کې ګرځو زموږ وچه میوه وي ډرای فروټ تاسو مخکې ذکر کړو وچه میوه ډیره ضروري زموږ کجوري ډرای اپریکوټس یا لوړې باندې تاسو ته سا مسله یا سر درد اسم مطلب تاغي سره نه کیږي او به مونږ ډیره زیات اس کو مونږ به ګرمه و په بوتلو کې تزان سره ګرو نو لګ سات پس مونږ وبهم سمار دی غربانه چختی چې کوم مصطفی نو شوه د ماشاءالله تاسو سره څومره وزن قاسم سو واغی کی زه اسه هم چې ډیر اوږد سفر نو زموږ سره تقریبا دې لس نه ته 15 کیلو یو بیگ وی خو ما کوشش کړو چې زه خالی ته ضرورت یو جوړه ایکسټرا کېدم نور پکې ډیر سامان زما سره تقریبا 10 kg بیگ وو او ته دې مونږ د سینې چې بس بیگ راخلو لاړ شو ته دې 10 kg به مونږ په لدلته په ټریلز باندې هایکینګ باندې مونږ پریکټیس کوو درې میاشتې شپږ میاشتې چې مونږ د چوتاولې شو درون بیگ 15 کیلومتر لپاره یا 14 کیلومتر لپاره موږ کلایم وکړو زه اکثره چې زه هایکینګ ته ځم کنه نو زما هایکینګ لګ ډرای فروټ لګ سيزونه لګ سن بلاک پکې خامخا ځنی ټیشو سي دی وبو بوتل دی کنه داسې سيزونه ما می خېدي زما یو سپیکر هغه پکې خامخا دغه سپیکر وزن زمانه زیات ته کنه نو هغه چې زه کله زما کنه نو زما د املا باندې درشي تاسو املا باندې نه درد کیږي شروع کې درد کیږي خو چې تاسو د یو میاشت دا وکي کنه تاسو به بیا پوهیږم مطلب دا دومره ماوي مې دا زداني چې املا مې د سیرا کوپ نشي کنه دا نه کې ایکسرسایز هی سټریچینګ وی تاسو پورا پلان وی کنه ها نو موږ ټول کال تقریبا ځان فټ ساتو ولې چې کله هم د موکا سپانسر یا چمپionship ملاو شي چې موږ فزیکلی ریډي یو اوکې صحیح ثانک یو سم ډیره زیاته مننه چې راغی یو ځل بیا د غر مبارک شو ګورې مال پکې بیا پلاټ پکې راکې او یې کنه زما کور سره خوا کې یو چې کم دې ما ته پلاټ راکا هغه بیا ځ خپل حساب سره صحیح ده ثانک یو ویری مچ سم جی لیدونکو دا زموږ نه پروګرام کو جون د خیر سبب بیا ملاقات کی ترغه په الله سپارم د الله پامان